څومره سجده کړې وه فرشتو؟ 3 قولونه دي پکې. اول خو دا وه چې کلهم اجمعون، ټولو فرشتو کړې وه. په نامه چې فرشته وه حضرت آدم علیه السلام ته یې سجده کړې وه، او دا سجده د عزت سجده وه. څه سجده وه؟ تعظیم سجده وه. ځکه چې د عبادت سجده د الله پاک نه بغیر په یوه دین کې بل چاته نه وه جایز. کتابو لیکلي دي چې یا خو 1500 کاله وه دا سجده، 1500 کاله نورانی مخلوق آدم علیه السلام ته د عزت د وجې نه په سجده پروت دی. تاسو ټول وایئ سبحان الله، ځکه دا موږ ټولو عزت دی. د نیکۍ عزت داسې وي چې دا د نوسو د کړوسو د ټولو عزت وي. دویم قول دا چې 300 کاله دا سجده وه، او دریم قول دا دی چې وایي چې هغه مختصر قول ماسپښین نه مازدیګره پورې دا ډېره ده چې نوراني مخلوق را پورته کېږي او خاکي مخلوق ته په سجده غورځېږي، دا ډېره غټه خبره. بس دغه نه ابلیس چې دی حسد او بغض شروع کړو چې خوارۍ چا وکړې او مرتبې چا یې وړې. نو الله پاک یې چې ته سوځېږه. دا خو دې ما ویر کړه چاله یهب لمن یشاء. الله پاک هذا عطاؤنا، دا زمونږ ورکړه. قال ابلیس، قال او فرمایل الله تبارک وتعالی یا ابلیس، اے ابلیسا ما منعک ان تسجد، تسمن کړه چې تا سجده کړې وای، لما چې تا سجده کړې وای، لما خلقتو بيدیا، هغه چاته چې ما پیدا کړو په خپل لاس باندې، استکبرتا تا تکبر وکړو، ام كنت من العالین، یا توید متکبریننا. قال اویل دا انا خیر منه، زه بهتر یم ددنه، خلقتنی من نار، زه د اور نه پیدا کړم، وخلقته من طین، او دی د خټې نه پیدا کړو. زه د اور نه پیدا کړم او دی د خټې نه پیدا کړو، نو زه ترې نه بهتر شم. علما لیکي چې نه، د اور نه په جوړېدو باندې یو مخلوق چې دی هغه نشي بهتر کېدی. خټه ډېره ښه د اور نه، خاوره او په خټه کې حفاظت پروت دی. یو شی پکې ښخ کا محفوظ وي، او اور ته چې یو شی واچوي ایره کوي، سیزي که نه. اور کې